السلام علیکم ملګرو. نن د الوویرا دا د سر د خشکۍ لپاره او د خپو د سوزش لپاره د خپو تري چې د چاسوزي خاص کر د شوګر والو د هغې بې پیسو علاج دی. نو تاسو دې ته کتی شئ دا ګران شیمپو دی، دا ورسره بل شیمپو دی، دا ارقي ګلاب دی او دا الوویرا ده. دا الوویرا سره سره دا یو ټیوب دی چې دا د دې خپو د سوزش لپاره ډاکټران لیکي 374 روپۍ زما خیال قیمت دی او ډېر ګران دی. خو د دې ټولو مقابله کې که فرض که موږ په اسانه باندې د شپې وینځو، که فرض که خپې وسوځي که نه، نو هغې کې به د ارقي ګلاب یو خسکه شامل شي. که ارقي ګلابونو که دا ارقي ګلاب وو نو ټیک خبره ده، که نه نو هیڅ خبره نشته. بیا اوبو کې استعمال شي، ترم اوبو کې، خو خپې به ورته مخې وینځئ، ټیک شو. او د 5 منټو پورې به دا دغه چې کوم دی نو دا پټ یې داسې وباسئ، داسې داسې دې وویستو دا پټه، ټیک شو. دا دې پټ ووتو، دا پټ چې ووت نو دا پټ به هم په دې خپه باندې شي ومږئ داسې، ټیک شو. که دا کم چې جیلی والا دی دا مې ترې پرېکړو، دا دې کې دغه جیلی تاسو ته ښکاري، دا به په دې خپه باندې داسې مږئ. دا خپه ده سره به دې ګورتونو کې داسې داسې په ګورتونو کې سره ومږئ. بیا په دې خپه باندې دقسې ومږئ. خاص کر په تلی باندې دا ومږلی شو، جوراب یې پرې واغوندوئ او سملئ، ټیک شو. سبا بیا سهار باندې وینځئ. اوس دلته کې دا د 500-600 روپو یو شیمپو دی، 500-600 بل دی. دا ارقي ګلاب خو پکې د دې د اضافې دپاره دي، که یې نه ټیک ته که نه دي، ټیک شو. یوازې دا ومږلی شي. اوس د سر د خشکۍ دپاره به دا الوویرا دقسې راوالی او د دې نه به جیلې وباسئ په دې چوړکۍ باندې، داسې دې جیلې وځي، داسې چې داسې ومږلی شي نو د دې نه جیلې به وځي. دا جیل چې وځي نو دا په دې خپل سر کې پکې ته داسې په ګوتو باندې داسې ومږئ، داسې ټیک شو. که نه دا پټ راوالی او داسې په ویښتو کې ومږئ، دقسې په هر ځای کې هېڅ نقصان نه کوي. نو د سر د خشکۍ دپاره او دا به یو 20 منټه پورې بیا پرېږدئ. دا ډېر بهترین علاج کوي او سره د دې ټیوبه، سره د دې شیمپوانو صرف په دې یو پټ باندې چې دا یو څپاق پټ دی او دا یوه پاڼه تقریبا داسې دوقونه دی، دا پیڼ همدغې دی، دا یوه پاڼه زما په خیال باندې د ورځې 2 پیرې چې کنه یو هفته کېږي. فرمایي الله وایي ما داسې یو مرض نه دی پیدا کړی چې د هغې دپاره مې علاج نه وي، د هغې دپاره مې دوایي نه وي ورکړي. مسلم شریف 2204 د بخاري شریف 5678 نمبر او د مسند احمد 7726 یا 18465 نمبر باندې دا احادیث موجود دي چې دا ډېر یو معمولي او ډېر یو اسان شی دی. په سر کې ومږلی کېږي، په مخ ومږلی کېږي. دا مې صرف د خشکۍ او د خپو د سوزش لپاره چې دا ټیوب په کوم کار نه کوي، تاسو استعمال کوئ. د دې ټیوب نه به دا شی ډېر ښکلی کار کوي. د ورځې 2 پیرې دا استعمالوئ نو دا دونه پیسې بچت او صدقه جاریه ده. یو بل ته ورسوئ او پرې ثواب حاصل کوئ. الله خلره.